لیکن دې کې ابو سفیان لا مسلمان شوی نو دا د هغوی جرنیل جنگي دغه 50 کسان چې کوم په دې غونډۍ باندې کېنولي وو د عبدالله ابن جبیر په مشرانه کې دې کې بعض کسان ویل جنګ خو مو ګټو هغه یې بایسي مردار کړي دی او بس صحابه مال غنیمت راځي چې ورځو دې عبدالله ابن جبیر ګور نبی علیہ السلام ته ویل فتح ملاو شي کو شکست مرا کوزیږي دې ته نبی علیہ السلام خو ویلی لیکن هغه خو د جنگ پورې خبره او بس جنگ وشو فتح ملاو شو راځي بس مؤقت خبره و بس جنگ ختم شو راځي چې ورځو دوی ته ویل ګور نزو لیکن 40 کسان دا ویلي دا خبره مؤقت و د جنگ د ختمېدو پورې او جنگ ختم شو هغوی ورته راځي چې زه نو دا 40 کسان لاندې کوش لیکن عبدالله ابن جبیر سره د لسو صحابه او هغوی ویل موږ نه ځو کو هر څه کېږي موږ ته نبي علیه السلام بس حکم دی بل طرف ته ابو سفیان چې وکتل چې 40 کسان د دې غونډۍ نه کوشو دا خو شاته وکنه کېنولي حفاظت لپاره دا په دې خوړ کې د شراتاو 250 کسانو سره پټ پټ را روان او دوی باندې راتاو شو د شان او دا 10 کسان هغوی څومره 250 دوی سره ښه جنګ وکړو د 10 کسانو ښه بهادرۍ مظاهرې وکړه خو لیکن 10 او 250 ډېر فرق دی اخره کې دا 10 ونه شهیدان او د شا طرفه په مسلمانانو باندې حمله وکړه او مسلمانان یې منځ کې ګیر کړل ځکه مخې ته هم کافر او د شا طرف هم څوک راغلل کافران راغلل مسلمانان یې منځ کې ګیر کړل او جنګ چالو شو دې دوران کې بیا داسې سخت جنګ وشو چې بعضې مسلمانان د خپل منځ کې د مسلمان د لاسه به مړ کېدل حذیفه صاحب پلار یمان و دی هغه د مسلمان د لاسه مړ شو دې دوران کې سخت جنګ چالو شو او مصعب ابن عمر سره جنډه وه دا د اخره پورې جنګېده او د نبي علیه السلام حفاظت یې کوه اخره کې دا شهید شو بیا چې کوم د ابو دجانه هغه سره د نبي علیه السلام توره وه او هغه نبي علیه السلام بطور ډالو ته ولاړ تیر به راته او څوک به لګېدو ابو دجانه غشی به راته ابو دجانه نبي علیه السلام حفاظت ټول کسان تس نس وتښتېدل صرف نبي علیه السلام سره 10 یا 12 نفر پاتې شو په دې میدان کې ابو بکر صاحب صفات شو عمر صاحب صفات شو علي صاحب صفات شو طلحه داسې صحابو سره پاتې شو نور تس نه شو دې کې کافرانو کې یو کس عبدالله ابن قیمه دا مخې ته راغلی او په نبي علیه السلام یې ګزار وکړو د تورې او د تورې ګزار سره هغه جنګي ټوپۍ کې چې کومې کړۍ وي هغه په مخ مبارک کې خښه شو او یو لاندې غاښ مبارک هم شهید شو او یو کندې ته پرېوتو او اواز ای خلکو ویل مسلمانانو پیغمبر مې چې کوم دی شهید مړ دا اواز چا وکړو عبدالله ابن حالان کې مصعب ابن عمر دا بالکل هم شکل د نبی علیه السلام دا شهید شوی او دا ویل څوک مې شهید کو نبی علیه السلام مې شهید شو دا اواز چې مسلمانان واورېد نو نور هم وارخطا شو چې سپه سالار هم شهید شو ډېر وارخطا شو او بعض روایتونو کې دا راځي چې دا اواز شیطان وکړو چې مسلمانانو پیغمبر لار شهید شو او بعضو کې دا راځي په چې دا اواز وارد مسلمانان وارخطا شو خو بیا هم چې کوم د جنګ نه نه تښتېدل جنګېدل اچانک کعب ابن مالک رضی الله عنه نبی علیه السلام باندې نظر ولګېد چې هغه دی بس اواز کې مسلمانانو زیری دی نبی علیه السلام نه دی شهید شوی چې دا خبره واورېده بس ټول مسلمانان واپس را منډې کړې نبي علیه السلام ته راغونډ شو او نبی علیه السلام چې کومې کندې ته غورځېدلی او علي صاحب او طلحه صاحب زر د کندې نه راویست او غره لمنې ته یې داسې بوت او مسلمانان واپس راغله او بیا یې جنګ چالو کړه او بهادري خو جنګ وشو مسلمانانو کې 80 کسان شهیدان شو
څومره کسان اویا کسان او کافرانو کې 22 یا 23 کسان پکې مردار شو نو دغه واقعې ته دې ځکه اشاره ده دا د جنگ احد هغه قصه او خلاصه وه